نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د محرم الحرام په میاشت کې په معاشره کې څه داسې تصورات او داسې رجحانات هم شوي دي چې په دې میاشت کې نکاح مکوي، نکاح منحوسه ده، غلط کار ده. حالانکه د دې خبرې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته. نکاح کول د محرم په میاشت کې دا بالکل د شریعت مطابق کار ده، د شریعت مخالف کار نه ده. او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نکاح ډیر زیات فضایل بیان کړي دي، د نکاح ترغیب ورکړی ده. کچیرته په محرم کې نکاح کول دا منحوس کاروي یا خلاف شریعت کاروي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خامخا دې طرف ته اشاره کوله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح ډیر زیات فضایل او ډیر زیات ترغیب بیان کړی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي النکاح من سنتي، نکاح دا د ما سنت ده. او مخکې بیا بل حدیث کې بل روایت کې دا فرمایي فمن رغب عن سنتي فليس مني، څوک چې د نکاح نه اعراض وکړي، نکاح نه کوي، او دا سړی د دغه سړی به د ما سره هیڅ تعلق نشته. څوک چې د نکاح نه اعراض وکړي، نافرمانی وکړي چې د نکاح نه کوم، دغه سړی د ما سره هیڅ تعلق نشته. او دوم حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم. وای تاسو د داسې شې سره نکاح کوئ چې هغه زیات د محبت ولوي او زیات بچان پیدا کوي، ځکه چې تاسو په وجه به زه د نور امتو مخکې د تاسو باندې زه فخر کوم. او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات حدیث بیان کړی دی، ډیر زیات فضیلت بیان کړی ده. اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، کوم یو کس چې نکاح وکړي د سړي نیم دین مکمل شي. فليتق الله في النصف الباقي، وای د په کار د کوم نیم دین پاتې شوی ده د هغې په باره کې د الله تعالی نه ویریږي. نو نکاح فی نفسه مباح کار ده، جایز کار ده. اګه د محرم په میاشت کې وي او که بله میاشت کې وي، نو الله تعالی دا ترغیب هم ورکړی ده د نکاح ول. او د نکاح کچیرته د رمضان مبارک په میاشت کې وي بیا هم صحیح ده، او کچیر د محرم په میاشت کې وي بیا هم صحیح ده، او که په کومه میاشت کې هم نکاح وي دا ټول صحیح دي. د خلاف شریعت کار کله هم نه ده، بلکې بالکل بعینه دا د شریعت موافق کار ده. او بل خبره دا ده چې تاسو دا وایي چې په دې میاشت کې نکاح کول دا منحوس کار ده، غلط کار ده. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل د دوو بیبیانو سره نکاح تا د محرم په میاشت کې کړی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح په 10 محرم باندې کړی ده. تزوج محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه یوم عاشورا، حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10 محرم په ورځ باندې کړی و. عام محرم کې نه ټوله مې، بلکې د عاشورې په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نکاح کړی و. او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح نبی علیه الصلاۃ والسلام په 9 هجری کې محرم الحرام کې کړی و. او داسې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و. دو روایت، یو روایت محرم الحرام ده او دوم روایت، درې روایتونه دي، یو محرم، دوم ربیع الاول او درم رجب. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح دا هم د محرم په میاشت کې کړی و. دوه روایتونه دي، یو د محرم والا او دوم روایت هغه د رجب والا. نو کچیرته د محرم الحرام په میاشت کې نکاح کول دا منحوس کاروي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم دا نکاح نه کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دوه بیبیانو سره نکاح کړی دا د محرم په میاشت کې. دا معلومه شو چې د محرم میاشت دا منحوس نه ده، بلکې د برکت والا ده. او دا ضروري نه ده چې خامخا د انسانای په دا میاشت کې نکاح کوي، بلکې موقع ده.
که چاته په دې میاشت کې موقع برابره شو هغه د نکاح وکړي په دې میاشت کې، که چاته بله میاشت کې موقع برابره شو هغه د په بله میاشت کې نکاح کوي. خو بعینه د خبرې بیانولو مقصد دا ده چې دا میاشت منحوسه نه ده. ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه په دې میاشت کې نکاح وکړي، بیا د دې میاشتې بیا څه وخت نه بعد هغه اکسیډنټ وشي، څه تکلیف ورته پیښ شي، څه مسله جوړه شي، بیا دا وایي چې دا د دغه میاشتې د نحوست وجه ده. استغفر الله. که چېرته په بله میاشت کې هم د چا اکسیډنټ وشي، چاته تکلیف ورشي، څوک مړ شي، بیا وایي دا په تقدیر کې لیکلې وه، دا خبره په تقدیر کې لیکلې وه، مقدر کې بس دا مرګ او مقدر کې بس دا شی، مقدر کې دا نحوست. بیا څوک داسې نه وایي چې یاره دا دې میاشتې نحوست ده. حالانکه دا که چېرته اکسیډنټ وي یا چاته تکلیف ورسیږي یا څوک مړ شي، دا د میاشتې نحوست نه ده، بلکې دا د دې خپل منځ کې د اختلاف وجه ده، خپل منځ کې تعلق نه یې ټیکه، دې وجې نه د طلاق واقع شي، دې وجې نه د خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. که چېرته د خپل تعلق صحیح وي، بیا د هغې د وجې نه د دوی زندګي هم ټیک ده. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته ټولو ته د دین سمجھ را نصیب کړي او د سنت اتباع توفیق دې هم را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.